السلام علیکم. نن زه د یوټیوب حقیقت ښیم چې د یوټیوب حقیقت څه دی. که ستاسو چینل برانډ نه وي هغه د طارق پټان په شان یو برانډ دی جوړ شوی چې خلک هغه ستاسو ویډیو انتظار کوي، یا د بونیر واینس په شان. بیا به ستاسو حل صحیح داسې وي لکه څنګه چې زما د چینل دی. ګورئ انالیټکس ته ځم، تاسو خپل د یو کال ارنینګ ښیم چې په یو کال کې ما د یوټیوب نه څومره روپۍ ګټل دي. نو دې ته ارنینګ ته ورځمه. دې کې به تاسو وایي تاسو ته لږ موټیویشن میلاو شي چې خپل چینل نه یو برانډ جوړ کړئ. نو دا 365 ډیز چې دی دا وامه. دلته تاسو اوس چیکینګ کولی شئ. دا وګورئ چې $29 چې دا ما په یو کال کې د یوټیوب نه ګټلي. ولې؟ زما چینل برانډ نه دی. خلک د هغې انتظار نه کوي چې لکه اوس به دې ویډیو کله راځي وګورم. خلکو ته به انتظار نه وي. نو 29 چې دی دا ما ګټل دي. نو دا اوس اړوو. $29 چې دی دا موږ روپو ته واړوو. دې نه څو جوړېږي؟ USD کول غواړي. USD to PKR. دا اوس ګورئ زه تاسو ته دا واړوم 29. دا تاسو لیدلی شئ 8000 روپۍ په یو کال کې. نو مین څیز څه دی؟ خپل چینل نه برانډ جوړ کړئ. یو څیز کار وکړئ، میکس کنټینټ مه اچوئ. میکس کنټینټ هم که اچوئ بیا هم دا ښه دي. نو تاسو څه وکړئ، یو څیز باندې کار وکړئ، په ولاګینګ باندې، ایجوکیشن باندې. داسې تاسو بیا نور چې کوم څه درځي تاسو ته په هغې باندې یو هنر درته یاد یا خلکو ته وښایئ یا خلک وخندوئ. نو په یو څیز کار وکړئ، انشاءالله ستاسو به چینل بیا ښه وي.